من کانا دا ترغیب د آخرت دی آیات کې دا ترغیب د آخرت بیانېږي چې د الله نه د دنیا او د آخرت د دواړو حاجتونه غواړئ چې تاسو د الله نه صرف د دنیا حاجتونه مطلب کوئ صرف د دنیا د پاره د دنیا د پاره نیک عمل کول چې د آخرت تمه دي نه وي صرف د دنیا د مقاصدو د پاره نو دا کار مه کوئ بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو حاجتونه الله نه طلب کوئ مطلب دا دی چې کوئی سړی نیک کار صرف د دې دپاره کوي چې زما دنیا ښه شي نو دا نیک عمل الله نه قبلي بعضې خلک تشو وظیفو ته کار ویلی دی نو دا وظیفه به کوې خو په اخلاص سره صلات حاجت نبی علیه السلام خولی دي چې تا ته کوم حاجت پیښ شو 2 رکعاته نفل وکړه مثال یو سړي کره د رزق تنګي راله د یو سړي بل یو حاجت پیښ شو نبی علیه السلام یې 2 رکعاته نفل وکړه صلات حاجت خدا 2 رکعاته نفل په کوم نیت باندې کې داسې به نه کوې چې زه 2 رکعاته نفل له دې دپاره کومه چې زما کر الله پاک رزق راوړي نه دا د 2 رکعاته نفل د دې دپاره کوم چې الله زما نه رضا شي او چې الله رضا شي د رزق فراخي به خامخا راوړي که یو سړی تعالی وظیفه درکړي چې حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير دا وایه یا بل وظیفه درکړي نو دا وظیفه به صرف د دنیا د مقصد دپاره نه وایي که نه دغه نیک عمل بیا ستا الله نه قبلي بلکې دا به د دې دپاره وایي چې الله خوشحاله شي او چې الله خوشحاله شي نو د کوم مقصد دپاره چې زه کوم هغه به راله الله پوره کړي نو من کانه هغه څوک چې وي هغه څوک من کانه هغه څوک یریدو چې غواړي ثواب الدنیا د دنیا بدله نو معنی پیدا شي چې من کان یرید ثواب الدنیا څوک چې غواړي بدله د دنیا په خپل عمل سره من کان یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې غواړي بدله د دنیا په خپل عمل سره نو دا خبره غلطه ده ځکه فعند الله ځکه چې الله سره دی ثواب الدنیا بدله د دنیا والآخرت او بدله د آخرت الله یوازې د دنیا بدله نه درکوي الله سره دا خبره دی غلطه چې یو سړی صرف د دنیا دپاره نیک عمل کوي آخرت مقصود نه وي ځکه چې الله سره ثواب الدنیا والآخره بدله د دنیا او بدله د آخرت دواړه دي د الله پاک سره نو وکان الله دی الله تعالی سمیعا اوریدونکی بصیرا لیدونکی که چې دا عمل کوي یا کوم وظایف کوي نو په دې الله اوریدونکی هم دی او الله په دې لیدونکی هم دی ستا د زړه د کیفیت هم الله ته پته لګي چې ته په کوم نیت باندې کې نو نیت په هر څیز کې خالص کول پکار